سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک وی انی لا اضیعو ز عمل نہ ضائع کوم د بندہ کدی پکې غلطی مو کی خو ز عمل د نه ضائع کوم۔ مونږ دی مونږ ته سوچو کو مونږ مونږ کو خیالم د دنیا شي مونږ کې رانه غلطي وشي د دو سجدو په ځای باندې یو سجدو کو نور قسمه قسمه غلطی رانه وشي، لیکن اللہ پاک تر دس نہ ہوئی کہ دامونز دے ختم کا واپس سر نہ شروع کا۔ اللہ پاک تا تا ہوئی واجب دا نپاتی شی سجد سہوا آہرہ کیوں کا ما تستا دا غلطو دامونز ہم قبول لے پتا باندی دا سر نہ واپس نہ کو دے کہ دا بندہ اغا محنت و مشقت ضائع کی گی نو اللہ پاک دا بندہ دا محنت دم قدر رکو کہ آخرہ کی یو سجد سہوا اوکا دا غلطو والا مزدمات ہم قبول لے۔ کو یو انسان دشمنانو پورتا کو او دا سی زیت پری خود چی حقی کی تکا تورت یاردا سنخ کاری اوریز دا نورم نشتا نو دی با من سنگ کئی دتا خوبت نہ لگی چی قبل دیتا ربتا دا نو شریعت دا حکم کئی دا اجازت ور کئی چی کم طرف تا دی غالب گمان راغے آغی طرف تا مخکا سلور رکات دی دو رکات ری اقلل او اچانک اوریس ختم شوانور رو خط دا دو رکاتا قبلی طرف تا راتو کا دو دی اخوا کلی دی دو قبلی تو کا اللہ پاکوی ما تا ادامو زم قبول لی سر نے واپس مکوا حالانکہ دوے دا قبلین ہٹ کر کری دی دا قبلین جدا کری دی لیکن اللہ قدردان ذات تے زمون قدردانی کری دا اللہ پاکوی ما تا دا غلطو والا منز ہم قبول لے۔
مشکلات برازی، حالات برازی، لیکن صبر بکو. اللہ پاک فرمائی ان اللہ مع الصابرین، بے شک از صبر کون کو سرائم. دا اللہ تبارک و تعالی یو پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ پاک دیر زیاد ذکر بکو، دیر ذکر کے دیر زیاد مشغولو. یو ذل شیطان اللہ پاک تا ہوئے وستادا پیغمبر ایوب وی دیتا یادی نو زکا دی یادی چی دلتا بی بیانی ورکڑی دی، اولاد دی ورکڑی دی، مال جیداد دی ورکڑی دی، باغات دی ورکڑی دی. کہ دا نون دی بیا تا نیادی، دا چی تا ورکڑی دی نو بیا که دی تا یاد نکی نو دا بیا نور سکار دی. دی چی تا یادی نو دا دی وجه دی یادی چی تا والا انعامات ورکڑی دی، نعمتون دی ورکڑی دی، تت دا واخلا بیا بتا نیادی. اللہ پاک ورطوی سیدہ زت دا نعمتون اخلم خو لیکن وورا دی بیا ما یادی. اللہ پاک دا حضرت ایوب علیہ السلام نا بی بی امتواغشتا، اولاد امتواغش، کم چی باغاتو دا اغیلان دی اوبو اوچی شوی، باغون اوچشو را پریوتل. ایوب علیہ السلام دیر سخت بیمار شو، قرآن مجید کی پورا تذکرہ شوی دا. کلچی بیمار شو صرف جب مبارک سیوا نور طول بدن باندی بیماری وا، کو بیماری کے مبتلا ہو، سخت تکلیف ورتا. یو ذل پلار کے پروت تے یو انسان تیری گی چی دسنگا نظر اوکو حضرت ایوب علیہ السلام پس مکہ باندناس تے نور طول بدن پا تکلیف کی دے، لیکن جب مبارک امغ سے لمدہ دا جب لقی دا انسان وی زورا لما ورطا غوک کی خود چی سنگا میں غوک ور نزدیکو طول بدن پا تکلیف کی دے، صرف جب پاتے دا، لیکن پا حق وقت چی ما وری دل دا غد جبنا اللہ اللہ ذکر شروع دے. طول بدن یہ بیمارے کے مبتلا دے، لیکن یو جب سمدا سالم دا پدق حالت کم دے دا اللہ ذکر کئی. دا اللہ نے سوال کہ یا اللہ ویزتان راضیم دا طول بدن میں بیمارے کے دے، خو لیکن جبرانا مالا جب میں صحیح سالم اس آتا چیز پستا ذکر کم. شیطان دا اللہ پاکوی ما دا توینا چی دا زما بندہ دے او دی با ہر حالت کے ما یادی. قرآن مجید کے پورا تذکرہ دا انا نجدنا صابرا، بے شک دیمون صبر والا امنتو. نو اللہ پاک والا دو انعامات پہ بیا اکلل پا ایوب علیہ السلام. یو انعام پہ داو کو چی دتا ہے حق بی بیم واپس کلا، اولادم والا اللہ ورکلل، باغاتم والا اللہ ورکلل. او بل احسان پہ داو کو چی اللہ پاک جنتیانو تبا حکم او کی چی دا جنت پا درجو باندے خیجے او حافظان چی یہ اغا قرآن للے. نو ایوب علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کریم کے دا، نو گویا دا حضرت ایوب علیہ السلام صفت با جنتیان پا جنت کے ہم دا قرآن کریم پا جبہ کی کئی. دو انعامات پاوانے اللہ پاک اکلل. دا اللہ پاک قدردانی وا چی اللہ پاک دلتے ہم والا ذکر کو او جنتیان بھائی پا جنت کے ہم ذکر کئی. دا فرعون پا محل کی یوا نوکروا چی حقیبا دا فرعون دی بیبیلا او دی بچولا لونو لبے سرگو منزو ویختباوی والا سمول کٹکول بائی والا یو زل دی فرعون دی لور لسرگو منزو او گمنس دی پریوتا لان دی پزمکا چی دی لان دیو قتل روچتول دا دی نوکری دا جبنا دا خلین اخطل اللہ
اکثر پښتانو مونږ دا کو که سکار رانه ډایرک وایو الله نو اغیم دغه سی وی الله د فرعون دی لور وته مخ راواړو چې ته زما پلار فرعون رب نه مني تا جوړ په موسی پر رب باندې ایمان راوړی دی د ایمان په جوش کې رااله او ورته وی بالکل ما ایمان راوړی دی د موسی پر رب باندې خبرت لتلا د لور لاړه فرعون لا ورته وی زمون هغه نوکرا چې څه حیثیت هم نشتا او نوکر دا هغه ته پری خو دی د موسی علیه السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی فرعون حکم کو چې ما ته حاضر کې حاضر کلا ورتا فرعون ورته وی ته ما رب باندې دا نوکر ورته وینا ویزه د موسی علیه السلام پر رب باندې ما ایمان راوړی دی زه صرف هغه رب منم ایمان نه مني وینا آرمی ته هغه وخت چې کم سکیورټي ګارډ وغه ته حکم وکړو چې فوراً گرفتار کې گرفتار کړه او پزماکه باندې سملولا لاسونه یې ولا کولوکل سکیورټي ته حکم وکړو په دې لاس ولا میخ اوټک واخه په دې لاس ولا میخ اوټک واخو بیا ورته وی ما ربانی ورته وی نه په دې بل لاس یې مولوکو په دوانو خپو باندې مولوکل او مې لاسونو باندې په خپو باندې ولا میخونه اوټک واخل په هغه وخت کې ورته وی ما ربانی ورته وی نه وی ما رب اومنه گینه دای سزا به درکم چې تر قیامت پورې بدی هر یو انسان به طور عبرت یاد ساتي ورته وی چې سکول شي ما سره وکا لیکن زه د خپل خبر نه وړم فقز ما انت قازن چې سکول شي ارا سره وکا زه خپل خبر نه پریدم خو سزاګانې ورکړي لیکن هغه د الله پاک د وجود نه انکار نکو فرعون ډیر مجبور شو سوچ یې وکړو د دین نوکر یو وړه لوروا د پیو پیسکل حکم یې کو چې هغه وړه ماشوم راولې هغه وړه ماشوم راوستا دی نوکری ته وې دا استاد لور قتلو ما رب منی کنا ورته وینا وی که قتل کې ظلم کې خوزو دی خبر نه وړم رې وستا پسینه باندې دی زنانه تواچولا څنګه دا ماشومه د نوکری د خپل مور پسینه واچولا وړه ماشومه وا هغه په هغه وخت کې پېښ وروکل په اوسکل فرعون هو ظالمو هغه فورن رونی ولدا ماشومه او د هغه د خپل مور پسینه باندې الله لکړه لیکن هغه نوکری دا ارس اولیدل دا کیفیت اولید لیکن د خپل خبرې نه رجوع نکړه او مقوي رب می الله دې تا رب نه منم ډیر ظلمونه ور سره وکړل په هغه وخت کې با د دشمن د هتیار استعمالولو د پاره او قیدیانو له ظلم د پاره شیران به ساتلیو ماران به ساتلیو لړمانان به ساتلیو حکم یې کو لړمانان راولې لړمانان راوستل اوس محترم مونږ کو یو مچه د شاتو مچه په مونږ تک ولګي سونه درد محسوسيږي بیا کو لړمانان او بیا زهر والا خطرناک لړمانان هغه پر اپری خودل حتی چې دومره اوخوړو چې هغه نه په هغه وخت کې سالاړه فرعون خوشاله دی کور تر روان دی چې ما خو داسې کار وکړو فخر به محسوسي لیکن د الله پاک اوس د الله پاک چې څخ وخی اغه ته وګورا چې څنګه کور تر راغی او بیبي آسیه ته وای ما خو داسې کار وکړو اوس بیبي آسیه هم د موسی علیه السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی لیکن فرعون ته دا پته نه و چې دی زمانه انکار کړی دی ما رب نه مني الله رب مني چې څنګه را له خوشاله باندې فرعون چې څنګه بیبي آسیه ته دا وی چې ما ډېر خکار وکړو
هغه وته مخ راواړو چې ته ډیر ظالمې ډیر غلط کار دی وکړو تاکي دومره تړپ دومره احساس نو چې تا دا ماشومه د دې مور په سینه باندې الاله کړه. فرعون هو غرور به کو تکبر به کو هغه ډیر ملامتیا نه پس وی ما ته رب نه مني. بیبي آسیا خپل بیبي چې دا ملکه ده ورته وی نه دې منم. نورم غوسه شو تعجب سره سوال وکړو آیا زستا خاون نی؟ وی خاون می وی اوس نی ما د موسی علیه السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی تا رب نه منم. فرعون دربار ته بیا لاړ او حکم یې وکړو چې هغه ملکه زما بیبي چې ما په ډیرو ښځو کې او په دې ټول شهر کې ما خوښه کړې وه هغې داسې خبره کړې ده رای ولې چې د دې نه زیاته سزا هغې له ورکم. مختصر هغه م راوسته هغې له په لاسونو باندې او په خپو باندې میخونه اوټک وهل ډېر ظلم یې په هغې م وکړو لیکن د هغې م د خپلې خبرې نه رجوع ونه کړه. فرعون کسانو ته نوکرانو ته حکم وکړو چې دا خو مړه کوو خو لیکن د دې دا مخ د دربار د محل طرف ته کې چې دې ته احساس وشي چې زه بیا چرې د مرګ د مخکې دې دربار ته او دې محل ته حاضرېدونکي نه یم. همدغسې یې وکړل مه یې وله محل ته مخامخ کو لیکن هغې همقسې خبره کوله چې رب مې الله دی ته مې رب نه. په دې باندې م لړمانان را شروع کړل لیکن الله پاک دا محفوظ وساتله. بیا حکم وکړو چې د دې نه جامې تلر کې بې حجابه یې کې اوس که د یو سړي نه د سړو په مجمع کې په جماعت کې کپړې لر کېږي دا څومره د شرم خبره ده لیکن که د سړو په مجمع کې په محل کې د یو زنانه نه لباس لر کېږي دا بیا څومره د تعجب څومره د ملامتیا خبره ده. او بیا په زنانه کې حیام ډېره وي بې حجابه یې کړه کپړې یې ترې لر کړې میخونه یې په ټک وهل. حکم یې وکړو چې د دې نه دا سرمن د خپو نه شروع کې او د سره پورې دې نه سرمن په جمدوني باندې وباسئ. همدغسې دوی ومنل سرمن یې اوښکل شروع کړل سرمن ټوله ووته لیکن الله پاک دا بیبي آسیا جمده وساتله. ټوله سرمنه لره شوه هوا پې لګېده تکلیف په وته لکه د کب په شانتې به ټوپونه وال لیکن سیکولی نشو لاسونو خپو باندې میخونه و ډېر تکلیف و ورته. بیا حکم وکړو چې مرچکي اوټک وخې بورې کې او د دې په دې وجود باندې واچوي د دې په دې وجود باندې مرچکي واچول نورم ورته تکلیف محسوس شو. په هغه وخت کې ورته فرعون وی خپل خبرې نه اوړي ورته وی نه زه دې مړه شم خو لیکن خپل خبر نه زه نه وړم. دومره تکلیف برداشت کو د الله جل جلاله د دین دپاره د الله د ربوبیت دپاره لیکن په هغه وخت کې رب ته سوال کوي چې یا الله مال د خپل عرش د سوري لاندې ځای راکړي. اوس هو الله قدردان ذات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې معراج لتلو حضرت جبرائیل امین سید الملائکه هغوی ورسره دي پس ځای باندې تېرېدل تپوس یې وکړو چې دا دومره خوشبو ده د کوم ځای نه شروع ده. جبرائیل امین علیه السلام ورته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی د فرعون یو نوکره وه چې د فرعون بچو له لوڼو له او بیبي له به سر ګمنځو هغه فرعون ډېر په ظلم باندې شهیده کړې ده او هغه د ایمان سره دنیا نه راغلی ده. دا د هغې قبر مبارک دی چې الله پاک د هغې د قبر خوشبو ټول جنت کې خوره کړې ده. اوس قدردانی وسره الله دا وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبنۍ بیبي
حضرت خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دوی د وفات وخت را نږدې و. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته او فرمایل اے خدیجہ وی تو خود دنیا نه روانه لیکن جنت کی زما یو دو بی بیانی دی پا اغوی باندې زما سلام وایا. حضرت خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ و تو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دنیا کے خصوصتا ظلم بنے بی بیم زمانہ مخ کے غستاز بی بی نشتا دا کمی بی بیانی جیسے پی جنت کے سلام ہوئے و تو وی یو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مور مریم او یو دا فرعون بی بی آسیہ حغب جنت کی اللہ پاک زما بی بیانی کئی پا حغوی باند سلام اوایا. اس محترمو دا اللہ پاک قدردانے تا سوچکو کلچ آسیہ بی شہید کی گی دا رب نسوال کئی یا اللہ مال دا خپل عرش لاندی دا سوری لاندی زیرہ کی کور را کی صرف کور دا اللہ پاک نا اغسطو چی مال خپل نزدیکت کی کور را کی اللہ پاک ورسر قدردانی دا اکڑا چی یواز کور ورلور نکو بلکہ کور دا خپل عرش سر ورکو دے صرف کور غستے ہو اللہ پاک خو کور ورکو دا خو بدل پا بدل شوا لیکن دا اللہ پاک قدردانے تا اگورو دی صرف کور غس اللہ پاک کورم ورکو او کسو چکو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی آسیہ دا فرعون بی دا بزما بی پا جنت کے دی پا دنیا کی دا اللہ نہ صرف کور غس اللہ پاک والا پا جنت کے کور والا ہم ورکو او کور والا بیا سنگ ورکو کہ دا ٹول انبیاء کرامو سردار سید خاتم النبیین ورکو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹول انبیاء کی راغلی رست دی اخیری دی لیکن جنت تبا یواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چاچی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کرے دا اطاعت کرے دی پیروی کرے دا دا طول نمخ کے بعد دا امتی ہم دا طول نمخ کے جنت تزی حق نبی حقی دا بی بی آسیی چی فرعون بی بی وا ایمان روڑو دیر مشکلاتو سر مخو پا مشکلاتو کی پا سخت تکلیفونو کی شہید شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ پاک پا جنت کی بی بیو گرزولا اس دا اللہ پاک قدردانی دادا ما خو محترم تاستا اوی چی یو وڑو کی عبادت مونگ اکو اللہ پاک حق پا دیر سبان دے قبلی دیر ورطا محبوب بھی لیکن دے عمل کولو کی کو مونگ تا سو مشکلات رازی سو مصیبتون رازی مونگ با پا حقی باندے صبر کو اللہ پاک وی چاچی صبرو کو دا زما سر دی واللہ مع الصابرین اللہ پاک وی جی صبر کو ان کو سرائم نو بیا ولی مونگ پا مشکلاتو باندے صبر نکو پا تکلیفونو باندے صبر نکو حالات خبرازی ار قسمہ پا انبیاء کرامو باندے راغلی دی پا ابراہیم علیہ السلام باندے سمر تکلیفون راغلی دی چی ورطا اللہ پاک حکم کو دا 80 سال پا عمر کی وطا اللہ پاک کو فرمائل چی دا خپل بچی چی دا 80 کال پا عمر کی ما تعالی دا نیازبین بچی در کردی دی اسماعیل علیہ السلام دا ورش قتل کا اس دا 80 سال نیازبین بچی دا بسنگ سو قتل کی لیکن اللہ پاک سر کنیکشن سیو ربط سیو انبیاء کرام کو ڈائریکٹ اللہ پاک سر رابطہ وا ہر سن تیرو فوراً لاڑو حضرت اسماعیل علیہ السلام ورسر دے شیطانان والا مخل روتل ورطوی پیدا پلار خطا قتلی اسماعیل علیہ السلام توی ورطوی خیر دی ویدہ رب حکم دی قتل میں کی خیر دی ابراہیم علیہ السلام تراغی ویدہ خستان یازبین زوی دی او دا تا قتلے ورطوی خیر دی ماتا دا اللہ حکم دی کانے راواغش تبیوش
نن هم که حاجیان زی الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. په هغه ځای باندې درې شیطانان دي. هغه د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده چې دا شیطانان به اولې د هغه وخت نواله تر اوسه پورې الله پاک د هغه عمل دومره محبوب کو چې هر یو حاجز او هغه شیطان باندې گزار کوي. الله پاک قدردانی ادا وکړه چې عمل ول دومره محبوب کو چې هر یو حاجی بزی او دغه شیطان باندې به گزار کوي. لیکن مشقت او تکلیف څومره برداشت کو. د خپل زوی د مرګ نه تیر دی. اسماعیل علیہ السلام په مړی باندې چاړه کې خودا څنګه یې راح کلا. الله پاک فوراً د جنت نه ګډ راولېږو چې دو قتل اسماعیل علیہ السلام الله پاک سلامتیا سره وساتو او د هغه ګډ حلال کو. اوس محترمو الله پاک چې دومره قدردان دی دومره رحم والا دی چې زمون عبادات یوازې قبلی نه موږ د هغې بدلا یو په ډبل باندې راکوي. نو موږ ولې الله پاک ته رجوع نکو؟ الله پاک ولې یاد نکو؟ زموږ ستا عمر به څومره شپېته او یا کاله به حدیث مبارک کی راځي اعمار امتی بین 60 و 70. زما د امتی عمر با په مابین د شپېتو او د اویاوي. زه اویا کاله حساب کا په دې کې د بلوغ نه مخکې زندگی ختمه. دروازه خوب د شپې خوب ختم. فضول وختونه تیرول ته ختم. دومره وخت یاد کا چې تا پکې الله پاک یاد کړي. نو سویم کو په دې اویا شپېتو کالو کې ته لس کاله شل کاله همداسې یاد کړي چې ما پکې الله یاد کړی دی. هیڅ چر همداسې نه کېږي. لیکن الله پاک څه وایي چې ما بنده ستا دا عمل قبول کړی دی او الله پاک زمون محبوب دی. الټه څه وایي چې ما لره ډېر یادونکي سړي او ډېر یادونکي ښځې. لیکن مونږ لږ یاد کو الله پاک ته هغه په هر څه باندې قبول لې. الله پاک دې موږ له په دې هر څه باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. هذا واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان الله عدد ما خلق في السماء